بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 5 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم. تدینا په مخ کې عبارت کې صاحب کتاب د کلمې کم درې قسمونه دي: اسم، فعل او حرف. تدې کم وجه حصر دی نو هغه وجه حصر دای په تفصیل سره بیان کو. تدې زینا مصنف رحمه الله د اسم تعریف کوي او د اسم تعریف صاحب کتاب په دې الفاظو سره کړی دی: کلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. چې اسم دا هغه کلمه ده چې دا پخپله معنی باندې پخپله دلالت کوي او په دریو زمانو یعنی ماضی، حال او استقبال کې یو زمانه پکې هم نه وي، نو دې ته به مونږه اسم وایو. نو فرمایي: فحد الاسم، د اسم تعریف دا دی: کلمة تدل على معنى في نفسها. اسم داسې کلمه ده چې دا پخپله معنی باندې پخپله دلالت کوي، غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، او په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره هم نوی ملاو، یعنی په دریو زمانو کې پکې یو زمانه هم نوی، او هغه درې زمانې کومه دي؟ نو صاحب کتاب وی: اعنی الماضی والحال والاستقبال. چې زما مراد ته دغه دریو زمانونه ماضی دی، حال او استقبال دی. ماضی تیر شوی زمانې ته وی، حال موجوده زمانې ته وی، او استقبال دا راتلونکې زمانې ته وی. كرجل وعلم. مصنف رحمه الله د اسم دو مثالونه ذکر کړل، یو رجل او علم. نو رجل او علم دا دواړه اسمونه دي، ځکه چې دا دواړه پخپله معنی باندې پخپله دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې یو زمانه هم نشته دی. او دا دو مثالونه صاحب کتاب دا ذکر کړی دي چې رجل دا اسم جامد دی او علم دا اسم مصدر دی. جامد دی ته وی چې هغه نه ته دینس جوړیږي او نه د چانه جوړ شوی، نو رجل دا اسم جامد دی. او مصدر دی ته وی چې دی خو پخپله د چانه نه جوړ شوی لیکن ته دینا نور الفاظ جوړیږي، نو رجل دا اسم جامد دی او علم دا مصدر دی. وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زید قائم. تدې زینا مصنف رحمه الله د اسم د پیجندلو یو لس علامات ذکر کوي تر د والنداء پورې. په دې لسو علاماتو کې لومبه علامت دا معنوي دی او دا نور کم 9 علامات دي، نو دغه 9 علامات دا لفظي دي. نو فرمای: وعلامته صحة الإخبار عنه. د اسم علامت دا دی چې تدینا خبر ورکول دا صحیح وي. دا د اسم لومبه علامت دی او دا علامت معنوي دی. نو مصنف فرمایي چې د اسم علامت دا دی چې تدینا خبر ورکول دا صحیح وي. او بیا تدې عبارت په آخر کې پخپله مصنف تدې جمله وضاحت کوي چې د الاخبار عنه تدې څه مطلب دی. نو فرمایي: ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه. چې د اخبار عنه مطلب دا دی چې دغه لفظ محکوم علی وي، یعنی په دې باندې یو حکم دا واقع شوی وي. او مونږه تدینا آسان تعبیر داسم کولای شو
چې د کم سیز په باره کې خبره کیږي نو دغه سیز دا به اسم وي. او په عامو کتابونو کې تدینه داسې هم تعبیر کړی دی چې کوم لفظ مسند الی وي، یعنی یو سیز ته د بل سیز نسبت شوی وي، نو د کوم سیز ته چې نسبت شوی وي دې ته مسند الی وي. او دا خبره ما عرض کړه چې آسان تعبیر مونږ تدینه داسې کولی شو چې د کوم سیز په باره کې خبره کیږي نو هغه سیز دا اخبار عنهم مونږ هغې ته ویلی شو، محکوم علیه متوي او مسند الیه متوي. نو د اسم لومبی علامت دا دی صحت الاخبار عنه چې دا غینا خبر ورکول دا صحیح وي. نحو مثلا زید قائم چې زید دا ولاړ دی، نو په دې جمله کې دا زید دا اسم دی. ولی اسم دی؟ ځکه چې تدینا خبر ورکول صحیح دی او دغه خبر دا د زید قیام دی، نو دا قیام خبر دا د زید نه ورکړل شوی دی، لہذا دا زید دا اسم دی. دغه شانتی دا زید دا محکوم علی دی ځکه چې د قیام دا حکم دا په زید باندې لګیدلی دی. دغه شانتی دا زید دا مسند الی دی ځکه چې د قیام نسبت دا زید طرف ته شوی دی. او مونږ ته داسې هم تعبیر کولی شو چې دا قیام دا کومه خبره ده نو دا خبره د زید په باره کې کیږي، نو دی وجې نه دا زید دا اسم دی. والاضافه نحو غلام زید، تدې زینا صاحب کتاب د اسم کم لفظی علامات دي نو دغه لفظی علامات ذکر کوي. د اسم دویم علامت هغه مضاف کیدلی، نحو غلام زیدین، نو په دې مثال کې غلام زیدین کې دا غلام دا اسم دی. اسم ولی دی؟ ځکه چې دا مضاف دی. دریم علامت دی ودخول لام التعریف، په کم لفظ باندې چې د معرفه لام داخل شوی وي نو دغه لفظ دا به هم اسم وي. دلته به د فائدې په تور باندې زه دا خبره ذکر کم چې په مشهوره خبره دا ده چې الف لام دا حرف تعریف دی. نو په دې کې دې مسله کې د نحویانو په خپل منځ کې اختلاف دی. امام سیبوی رحمه الله فرمایي چې حرف تعریف دا صرف لام دی او تدې په شروع کې دا حمزه دا تدې د پاره راوړی کیږي چونکه ابتدا بالساکن دا محال ده، نو دی وجنا د ابتدا بالساکن نه د بچ کېدلو د پاره تدې په شروع کې حمزه راوړی کیږي. او بعض حضرات دا وایي چې حرف تعریف دا صرف حمزه ده او تدې نه وروستو دا لام تدې لپاره راوړی کیږي چې د حمزه تعریف او د حمزه استفهام په منځ کې فرق راشي. او امام خلیل رحمه الله هغه دا فرمایي چې حرف تعریف دا حمزم دی او لام دا دواړه دي. لیکن صاحب کتاب د امام سیبوی کم قول له نو دغه قول له ترجیح ورکړی دا او داسې فرمایلی دي ودخول لام التعریف، په کم لفظ باندې چې د تعریف یعنی د معرفه لام داخل شوی وي نو دغه لفظ دا به هم اسم وي. او تدې مثال ذکر کړی دی کررجل، نو رجل دا اسم دی ځکه چې په دې باندې لام تعریف دا داخل شوی دی. د اسم بل علامت دی والجر، چې د کم لفظ په آخر کې جر وي نو دغه به هم اسم وي. او بل علامت دی والتنوین، د کم لفظ په آخر کې تنوین راغلی، دو زبر دو زیر دو پیش، نو دغه لفظ دا به هم علم دا به هم اسم وي. نحو بزید، نو دلته صاحب کتاب د جر او د تنوین د پاره یو مثال ذکر کړی دی بزید، نو دلته دا زیدین دا مجرور هم دی او د جر کوم علامت دی نو هغه کسره ده او تنوین په هم راغلی دی. نو زیدین دا اسم دی ځکه چې دا مجرور دی او په دې باندې تنوین راغلی دی. د اسم بل علامت دی والتثنیه والجمع، تثنیه او جمع دا هم د اسم علامات دي. او تدې مثالونه مصنف دا ندي ذکر کړي. د تثنیه مثال دی رجلان او د جمع مثال دی رجال،
خو دلته په دې باندې دا اعتراض کیږي چې تاسو خدا وایي چې د تثنیه او جمع کېدل دا د اسم سره خاص دي، حالانکه فعل هغه هم تثنیه او جمع کېدی شي. مثلا مونږ وایو زورابا زورابو، نو زورابا دا د تثنیه صيغه ده او زورابو دا د جمع صيغه ده. دغه شانتي یضربانی او یضربونه، نو یضربانی دا تثنیه ده او یضربونه دا جمع ده. نو ته دې جواب شارحینو دا ورکړی دی چې فعل دا خو مفرد دی، فعل د همیشه د پاره مفرد وي، او کم زورابا زورابو یا یضربان یضربون دې ته مونږ د تثنیه او د جمع صيغه وایو. نو په دې کې د تثنیه دا د تثنیه ضمیر دی په دې کې، او دغه شان دی په دې جمع کې د جمع ضمیر دی، او کم ضمایر دی نو دغه ضمایر دا اسما دي. نو حاصل دا شو چې په فعل کې کم د تثنیه او د جمع صيغه دي، او مونږ فعل ته د تثنیه او د جمع نسبت کوو، نو هغه د ضمیر په اعتبار سره کوو، دا غي کم فاعل له یا نائب فاعل له دا غي په اعتبار سره مونږ دغه فعل ته تثنیه او جمع وایو. فعل د همیشه د پاره مفرد وي. د اسم بل علامت ده والنعت، صفت واقع کېدل. صفت دا هم د اسم علامت ده، خو په دې باندې دا اعتراض کیږي چې فعل دا خو هم صفت واقع کیږي. مثلا دا اسم کم تعریف ده کلمتون تدل علی معنی فی نفسها، په دې عبارت کې دا کلمتون دا موصوف ده او تدل علی معنی فی نفسها دا ول صفت ده، او تدل دا فعل. یا جاءنی رجل یضرب، په دې جمله کې هم دا رجل موصوف ده او یضرب فعل دا ول صفت ده. نو تدې یو جواب شارحینو دا ورکړی دی چې فعل چې کله صفت واقع شي نو دغه فعل دا به مونږه د اسم مفرد په تاویل کې کوو، یعنی دغه فعل دا به مونږه اسم ته اړو. نو جاءنی رجل یضرب دا به مونږه ته دې په معنی کې دی چې جاءنی رجل ضارب. او بعض حضراتو تدی والنعت تدی مطلب دا بیان کړی دی چې دا کم لفظ صفت واقع کیږي نو دغه مخکینه لفظ دغه به اسم وي، یعنی موصوف دا به اسم وي. نو جاءنی رجل یضرب، نو دلته دا یضرب دا صفت بیان شوی دی، لہذا تدینه چې مخکې کم لفظ دی یعنی رجل دا به موصوف وي. یا رجل شجاع دا رجل صفت بیان شوی دی، لہذا دا رجل دا به اسم وي. نو تدی عبارت مطلب دا دی چې دا کم لفظ صفت واقع کیږي نو دغه مخکې لفظ یعنی موصوف دا به اسم وي. د اسم نهم علامت مصنف دا ذکر کړی دی والتصغیر. تصغیر دې ته ویل کېږي چې هغه د یو څیز په حقارت باندې او د یو څیز په کمزوروالي باندې دلالت کوي، نو دې ته تصغیر ویل کېږي. نو تصغیر دا هم د اسم علامت دی، او تدې مثال دی لکه د رجلون تصغیر دی رجیلون وړو کې سړی، یا د کتابون تصغیر دی کتیبون وړو کې کتاب یعنی کتابچه. نو دا تصغیر دا هم د اسم علامت دی. والنداء د ندا نه مراد منادا ده، یعنی هغه لفظ چې په هغې باندې حرف ندا داخل شوی وي نو هغه به هم اسم وي، لکه یا زیدو. نو په دې مثال کې دا زیدو دا اسم دی ځکه چې دا منادا ده، په دې باندې حرف ندا داخل شوی دی. نو دې ځای پورې صاحب کتاب د اسم لس علامات ذکر کړل. په دې کې لومبی علامت دا معنوي دی، او دا نور کم 9 علامات دي، نو دا علامات دا لفظي دي. بیا فرمایي فإن كل هذه خواص الاسم، فإن كل هذه خواص الاسم، چې دا ټول دا د اسم خاصیات دي. دلته په صاحب کتاب باندې دا اعتراض کېدلو چې تا دا خبره وکړه وعلامته صحة الاخبار عنه، چې د اسم دا علامات دي، حالانکه علامت د یو سیز هغه سیز ته وایي چې هغه د هغه سیز نه جدا کیږي. علامت د یو سیز هغه ته وایي چې هغه د هغه سیز نه جدا کیږي، حالانکه
په دې کې بعض علامات داسې دي چې هغه په بعض اسمونو باندې نه داخليږي. مثلا کم تنوین دی او الف لام دی، نو تنوین او الف لام دا په ضمایر باندې او اسماء اشارات باندې دا نه داخليږي. نو تدې جواب مصنف رحمه الله دا ذکر کوي چې دا علاماتنا مراد زما خواص دي. خواص جمع دو خاصه ده او خاصه دي ته ویل کیږي چې هغه تدې په غیر کې نه موندل کیږي. خاصه دي ته ویل کیږي چې هغه تدغه سیز کم غیر ده په هغه غیر کې د نه موندل کیږي. خوا کبیا تدغه سیز په ټولو افرادو کې موندل کیږي او خوا که په بعض افرادو کې موندل کیږي. نو صاحب کتاب وایي چې د علاماتو نه مراد زما خاصی دي. نو کم تنوین دی او الف لام دی، نو دا اگر چې په اسماء اشاراتو باندې او کم ضمایر دی پاغه باندې نه داخليږي، لیکن تدې چې کم غیر دی، کم فعل او حرف دی، نو پاغه باندې هم الف لام او کم تنوین دی، نو هغه په نه داخليږي. فإن كل هذه خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه، چونکه دا اخبار عنه تدې مطلب واضح نو صاحب کتاب په خپل داغه وضاحت کوي. ومعنى الإخبار عنه، د اخبار عنه مطلب او معنی دا ده ان يكون محكوما عليه، چې دغه اسم دا محکوم علیه وي، یعنی په دغه باندې حکم لګیدلی وي، لکونه فاعلا او مفعولا او مبتدا، ځکه چې دغه اسم دا به یا فاعل وي یا به مفعول وي یا به مبتدا وي. د مفعول نه مراد دلته مفعول ما لم يسمى فاعله دی، یعنی نائب فاعل دی. نو کم فاعل دی، مفعول دی او مبتدا ده، نو دا محکوم علی ده، په دې باندې حکم لګیدلی وي. مثلا ضرب زیدون، دلته زید دا فاعل دی، نو په دې باندې د ضارب دا حکم لګیدلی دی چې دا وال دا زید کوي. دغه شانتي ضرب زیدون، نو دلته دا زید دا نائب فاعل په دې باندې هم د ضرب دا حکم لګیدلی دی چې زید دا وهلی شوی دی. او د مبتدا مثال زیدون قائمون، نو دلته دا زید دا محکوم علی دی، ځکه چې په دې باندې د قیام دا حکم دا لګیدلی دی. اوس راځو مونږه د عبارت حل او په دې کې کم نحوی فواید دي، نو هغه نحوی فواید ته دې ذکر کولو مونږه کوشش کوو. فحد الاسم، د حد په شروع کې چې دا کومه فا ده، نو دې فا ته فا فصیحیه وي، او فا فصیحیه دا هغې فا ته وي چې هغه په شرط محذوب باندې دلالت کوي. او دلته شرط محذوب دا دی اذا بینا دلیل الحصر، چې کله مونږه د حصر دلیل بیان کو، نو د اسم تعریف دا دی. حد دا تعریف ته وي. خو دلته به د فائدې په طور باندې زه د اهمه خبره ذکر کم، او اخو به تعریفونو کې به دا خبره بار بار زمونږ په کار باندې راځي او مونږ به ذکر کوو چې د کوم سیز د هغې تعریف کیږي، نو هغې سیز ته په اصطلاح کې معرف وي، د را په فتحې سره معرف، او دغې ته محدود هم وي. د کوم سیز چې تعریف کیږي هغې ته په اصطلاح کې معرف وي او محدود وي. او په کومو الفاظو سره چې دا تعریف کیږي، د تعریف کوم الفاظ دي، نو دې ته معرف وي د را په کسرې سره، او دې ته حد هم وي. بیا کم تعریف دی، نو په دغې تعریف کې کم لومبی لفظ وي، نو دغه لفظ عام وي، دا معرف ته هم شامل وي، او د معرف کم غیر دی هغې ته هم شامل وي. او دې ته په عام اصطلاح کې جنس وي، نو کم جنس دی نو دا عام وي، معرف ته هم شامل وي، او د معرف کم غیر دی هغې ته هم شامل وي. د دغې جنس نه وروستو چې کم الفاظ ذکر کیږي، نو دې ته بیا فصل وي، یعنی کم قیدونه په دې کې ذکر کیږي، نو ته دغې قیدونو په ذریعې سره د معرف کم غیر دی نو هغه د تعریف نه وباسلی کیږي. نو په بعض تعریفونو کې بیا یا 2 فصلی یا 3 فصلی یا 4 فصلی. مثلا دلته صاحب کتاب د اسم تعریف کړی دی،
نو دا اسم دا معرف دی او محدود دی. او کلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة دا معرف دی او حد دی یعنی تعریف دی. په دې تعریف کې دا کم لومبه لفظ دی کلمتون دا جنس دی یعنی دا عام دی. دا معرف یعنی اسم تم شامل دی او تدې کم غیر دی فعل او حرف هغه ته هم شامل دی ځکه چې په کلمه کې دلو کې دا فعل او حرف دا د اسم سره مشترک دی. تدین رستو چې دا کم الفاظ دی تدل علی معنی فی نفسها دا فصل اول لی یا قید اول لی. په دې الفاظو سره د اسم د تعریف نه حرف اوت ځکه چې حرف دا په خپل معنی باندې په خپل دلالت نه کوي خو د دې ځای پورې د اسم په تعریف کې فعل دا شامل دی ځکه چې څنګه اسم په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي نو دغه شانتي فعل دا هم په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي. نو د فعل د وباسلو د پاره صاحب کتاب تدې الفاظو سره د الفاظ ملګری کړل غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه چې اسم دا خو په خپل معنی باندې په خپلم دلالت کوي لیکن په دریو زمانو کې پکې یو زمانه هم نوي. نو په دې الفاظو سره د اسم د تعریف نه فعل دا هم اوته ځکه چې د فعل کې د دریو زمانو نه یو زمانه د خامخاوي. بیا د حد الاسم دا مضاف الیه دا مبتدا ده. او کلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة دا د حد الاسم مبتدا ده پارا خبر ده. کلمة دا موصوف ده تدل على معنى في نفسها دا جمله ولا صفت جوړیږي. او تدې په باره کې مونږه قاعده هم ذکر کړې و چې کله د نکیرین وروستو فعل راشي نو عام طور باندې دغه نکیره دا په ترکیب کې موصوف وي او دغه فعل دا چې کله د خپل فاعل سره ملاو شي یا کوم متعلقات دي ته دي نو دغه بیا ولا صفت جوړیږي. نو کلمه موصوف ده تدل على معنى في نفسها دا جمله ولا صفت ده. معنى في نفسها معنى دا هم موصوف ده او فی نفسها دا ولا صفت ده. او تدې په باره کې هم مونږه قاعده ذکر کړی و چې کله د نکیرین وروستو جار مجرور د ظرف مستقر په مقام کې وي نو عام طور باندې دغه نکره موصوف وي او دا جار مجرور دا چې کله د خپل متعلق سره ملاو شي نو دا ولا صفت جوړیږي. نو معنی موصوف ده او فی نفسها دا ولا صفت ده. غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه دا غیری په دا مونږه مرفوع ویلې شو منصوب ویلې شو مجرور ویلې شو. کچری دا مونږه مجرور وایو او عام طور باندې دا مجرور ویل کیږي نو په داسې صورت کې با دا غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه دا بیا صفت وی صفت ثانی وی د معنن د پاره د معنن د پاره لومبه صفت مونږه ذکر کو چې فی نفسها ده او کچری غیر مقترنین دا مونږه مجرور وایو نو دا بیا صفت ثانی وی دو معنن د پاره او چونکه معنن مجرور دی ځکه چې اعلی جار په داخل شوی دی نو دی وجنه دا غیر دا به مونږه مجرور وایو. او کچری دا غیر دا مونږه منصوب وایو نو په داسې صورت کې بعد دا غیر مقترنین دا به حال وی دو معنن نه. او کچری دا مونږه مرفوع وایو غیر مقترنین نو په داسې صورت کې با دا خبر وي د هو مبتدای محذوب د پاره او د مبتدا څنګه چې مبتدا مرفوع وي نو داسې داغه خبر هم مرفوع وي. او غیر مقترنین دا په خپل منځ کې مضاف الیه دی. غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه اعني الماضي والحال والاستقبال. اعني دا فعل او پدې کې انا ضمیر کم مستتر دی نو هغه ولا فاعل له. او الماضي والحال والاستقبال دا معطوف علی معطوف دا دو اعنی د پاره مفعول به دی. د حال عطف دی په ماضی باندې او دغه شانته د استقبال عطف هم دی په ماضی باندې یا په حال باندې. کرجل وعلم وعلامته صحة الاخبار عنه. علامته دا مضاف الیه دی او دغه شانته د صحة الاخبار دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه دی. علامته دا مبتدا ده او صحة الاخبار عنه دا د مبتدا د پاره خبر ده.
نحو زید قائم والاضافه د اضافه تدی عطف دے په علام په صحت الاخبار باندې د اضافه عطف دے په صحت الاخبار باندې او د معطوف علی اعراب هم یو شانتی دي نو څنګه چې صحتو مرفوع دي نو دغه شانتی د اضافتو د هم مرفوع دي نو اصل عبارت بداسي شي وعلامته صحت الاخبار عنه وعلامته الاضافه نو څنګه چې صحت الاخبار د علامته د پاره خبر جوړیږي نو دغه شانتی د اضافتو ولا هم خبر جوړیږي ودخول لام التعریف د دخول عطف دی په صحتو باندې څنګه چې د اضافت عطف په صحتو باندې نو دغه شانتي د دخول عطف دی په صحتو باندې نو څنګه چې مونږه صحتو مرفوع وایو دغه شانتي به دخول هم مونږه مرفوع وایو بیا دخول لام التعریف دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي او تدې په باره کې هم مونږه قاعده ذکر کړې و چې 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي او په دې کې کم اخرانه اسم د د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او تدین مخ کې چې دا نور کم اسمونه دي په دې باندې الف لام نوی داخل شوی نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه وي نو دلته 3 اسمونه دي کم دریم اسم د التعریف دا د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام دی یعنی الف لام په داخل شوی دی او تدین مخ کې چې دا کم 2 اسمونه دي نو په دې باندې الف لام نه دی داخل شوی نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دی ودخول لام التعریف كالرجل والجر والتنوین دا والجر والتنوین دا دواړه عطف دی په لام باندې نو چونکه لام باندې دخول لفظ داخل شوی دی داغه د وجه نه مجرور دی نو دی وجه نه دا والجر والتنوین دا به هم مونږه مجرور وایو نو مطلب بداشي چې د جر او د تنوین داخليدل خودلته د داخليدلو نه مراد لحوق دی ځکه چې دا جر او تنوین دا د کلمې په اخر کې وي دا د کلمې په ابتدا کې نه وي نو د دخول نه مراد دا به لحوق وي نحو بزید والتثنیه والجمع والنعت والتصغير والنداء دا 15 الفاظ تثنیه والجمع والنعت والتصغير والنداء دا هم عطف دی په صحتو باندې یا په دخول باندې نو څنګه چې صحتو او دخول دا مرفوع د مبتدا د خبر د وجنه نو دی وجنه دا والتثنیه والجمع والنعت والتصغير والنداء دا هم به مرفوع وي د علامته د خبر د وجنه یا دا عطف دی په صحت الاخبار باندې بیا فرمایي فإن كل هذه خواص الاسم چې دا ټول د اسم خاصیات دي ان دا د حروف مشبہ بالفعل نه یو حرف دی تدې کم اسم دی نو دا منصوب وي او تدې خبر دا مرفوع وي نو كل هذه دا مضاف مضاف الیه دا د ان د لپاره اسم دی او خواص الاسم دا مضاف مضاف الیه دا ولا خبر دی ومعنى الاخبار عنه ان يكون محكوما عليه ومعنى الاخبار عنه نو دا مبتدا ده او ان يكون محكوما عليه دا جمله دا ولا خبر دی بیا یکون دا فعل دی د افعال ناقصونه تدې کم اسم دی دا مرفوع وي او تدې خبر منصوب نو کم هو ضمیر پدې کې پټ دی هغه ول اسم دی او محکوما علیه دا ول خبر دی لکونه فاعلا او مفعولا او مبتدا کون دا د فعل ناقص مصدر دی نو دا هم اسم مرفوع غواړي او خبر منصوب غواړي نو دا کم ها ضمیر دی نو اگر چې دا لفظا دا مجرور دی لیکن دا محلا دا مرفوع دی ځکه چې د کون مصدر لپاره اسم دی او فاعلا او مفعولا او مبتدا دا د کون لپاره خبر دی او د افعال ناقصه کم خبر دی نو هغه منصوب وي او مفعولا او مبتدا دا دواړه عطف دي په فاعلا باندې نو څنګه چې فاعلا منصوب دي نو په دې باندې چې کم معطوف دي نو هغه به هم منصوب وي مونږ یو ځل بیا دا عبارت وایو فحد الاسم د اسم تعریف دا دی کلمه تدل على معنى في نفسها چې هغه په خپل معنی باندې په خپل دلالت کوي غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه او په دریو زمانو کې
پکې یو زمانه هم نوي، یعنی دغه معنا په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره هم ملاو نوي، او هغه درې زمانې کومې دي؟ ماضي، حال او استقبال. کرجل و علم د دواړه د اسم مثالونه دي. وعلامته د اسم علامت دا دی صحت الاخبار عنه چې دا غنه خبر ورکول صحیح وي، لکه زید قائم. والاضافه او د اسم علامت اضافت دی، لکه غلام زید ودخول لام التعریف د لام تعریف داخلي دل، كالرجل. والجر والتنوین د جر او د تنوین داخلي دل، او لکه بزید. والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء دا هم د اسم علامات دي. فإن كل هذه خواص الاسم دا ټول د اسم خاصیتونه دي. ومعنى الإخبار عنه او د اخبار عنه مطلب او معنی دا ده ان يكون محكوما عليه چې هغه محکوم علیه وي، لكونه فاعلا او مفعولا او مبتدا ځکه چې دغه فاعل وي یا نائب فاعل وي یا مبتدا وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.